الذي الحمدلله. دا خبره تاسو ته معلومه دي چې حمد چاته وای هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء كان في مقابلة النعمة أو لا. حمد وای ثنا ته ثنا معنی څه کیږي؟ ثنا معنی ذکر خیر، ا د چا خیرات او بیان، ا چا خیر ذکر کول، دې ته ثنا وای. مونږ د الله ثنا کو، یعنی د الله خیرات ذکر کو، صفات. هو الثنا باللسان، دا ثنا ده باللسان، دا به سببیه ده، یعنی ته ثنا وای د الله ذکر خیر کې، نو دا به په لسان سره کې، دا با سببیه شو. علل جمیل تعلق په جمال د محمود سره يتعلق بجمال المحمود، تعلق ته ثنا به جمال د محمود سره، یعنی دا محمود ول جمال به بیانه. جمال معنی دا کمالات، صفات، خیرات، دا به بیانه. نو ګوره یو حامد شو، اخو مثلا ته یو سبب د حمد شو لسان ده، په جبه به وای د سبب اللسان. ایو علل جمیل یو جمال شو، دا جمال دا محمود به ده. محمود به معنی محمود به، چې کوم شي سره ثنا وشي، و ثنا خو په دې سره کیږي کنه چې جمال ذکر کې، چې د چا جمال ذکر کې ول دې سره ثنا وشو. نو دا کوم شي سره چې ثنا کیږي سبب د ثنای اته وای محمود به، نو دا جمال دا محمود به ده. ایو محمود علی ده، محمود علی معنی چې پتا باندې باعثی، ایته باندې باعث څه چې ته دا ثنا وای. نو کله کله داسي چې دا کم محمود به وي هم دغه محمود علی چې کم صفت ته نسبت کړی ده کنه، جمال دې نسبت کړی ده محمود ته، کم جمال ته نسبت کړی ده، دا خو محمود به شه. محمود به چې تاسو سره ثنا وشي په خله، یعنی په خله ته نسبت ته وکي، نو دا جمال محمود به شه. ابایس هم دغه جمال ته باندې، دغه محمود کې چې کم جمال ده هم دغه په تا بایسي، بل بایس نه تر باندې. یدو کې اتحاد شه چې کم محمود به یو هغه محمود علی شه. عقل داسي وي چې محمود به خدا جمالي چې ته نسبت په خله ورته وکي، دا محمود به شه. حمید به په دې ثنا وکړه. ابایس پتا باندې نور عملی، مثال تا باندې بایز ځای چې د تا سره خېګړې کړي د محمود، ته مال دري هغه بایسي. نو دلته دا چې کوم جمال تا ویلې په خله ته محمود بیشه، ابایس پتا باندې مال وو ا محمود علی شه. محمود علی معنی بایس په حمد، چې تا پر وجه د حمدی چې ته حمد وای ولې، نو بایس په حمد مال شو. اته چې کوم نسبت کوم محمود ته هغه جمال نسبت ته ورته وک، یو جمال دې ډول تا ذکر ک، نو جمال محمود بیشه، محمود علی نشه. او مال چې ده چې تا ته مال درو هغه محمود علی شه، پتا بایس شه ا محمود بی نشه. نو منځ کې نسبت یو مخصوص من وجه شه. من وجه درې ماده غوړي کنه، یو ماده د اجتماع، دو د افتراق. اجتماع خدا وا چې کوم جمال په محمود کې دا غته د نسبت وک، محمود یې معنی چې نسبت وشي ورته. حمید به چې کوم شي سره ثنا وشي یعنی نسبت وکي، نو دا جمال محمود بیو. ابایسم دغه جمال پتا باندې بل بایس نو، دغه د محمود ول جمال پتا بایس وو، نو دا جمال محمود بیم شه، محمود علی شه. دا ماده د اجتماع شو. ادوه ماده د افتراق رااله چې نسبت ته جمال وکړو، په محمود کې یو جمال او حسن وکړي، هغه نسبت ته وکړه، دا محمود بیشه. ابایس پتا باندې مال وو چې دته ته پیسې دروي، هغه ته باندې بایس وو، نو محمود علی شه. نو مال محمود علی شه، محمود بی نشه. ادا د حسن جمال دا محمود بیشه، ا دې نسبت ته ورته وکړه، دا محمود علی نشه. نو دواړو کې نسبت ته مخصوص من وجه شه.
نو حمد داس تعریف دی هو ثنا باللسان علی الجمیل الاختیاری دا ثنا دا ثنا من ذکر خیر خو وینا خی وینا ته ثنا وای دا خو وینا دا باللسان په سبب دی جبه په جبه به وای علی الجمیل يتعلق بجمال المحمود چې تعلق جمال د محمود سره یعنی محمود چې چاته ثنا وای هغه جمال پکې وي تعلق هغه جمال د محمود سره ته تخلیق هغه جواغه ول جمال بیانېږي ابیا سون کان فی مقابله نعمت اولا بیا نعمت مقابله کی وی کني نو ماتر کیولا چې یو حامد شو اخو دا دې چې چانه د حمد صادریږي یو محمود شو چې د چا ثنا وای یو محمود بیشه چې کم جمال ته نسبت ورته وکي په خله چې خله کې کم جمال ته وای نسبت محمود ته وکي دا محمود بی په معنا د محمود بی حمد بی چې چا سره ثنا ویل شو هغه جمال دی ویل کنه دې سره د ثنا ویل ام محمود علی معنا باعث الحمد چې پتا باندې باعثي نو محمود به یا محمود علی مسکی نسبت من وجه شه یو ماده د اجتماع چې دغه جمال محمود به هم یا محمود علی وی نسبت ته جمال ته وکا باعث پتا باندې دول جمال حسن و دا باعث هم و نسبت ته دغه وک دواړه ماده د اجتماع اچي جمال نسبت ته وکا باعث پتا باندې مالی چې دته ته پیسې درې د محمود نو دا مال محمود علی شه محمود ویر شه دا حسن محمود ویر شه دا نسبت تا ورته وک محمود علی نشه اسوان کان فی مقابله نعمت اوله دا درې خبره دا ارکان دی حمد دی ارکان منا اجزا رکن منا اصل دا درې ارکان دی ثنا په خله به بیان کړه یوا پیل لسان په لسان بیا کړه ثنا بوایا په لسان بیا کړه دوا ادریم دا چې تعلق په جمال د محمود سره درې دا درې دا ارکان دی حمد دی ادا نعمت امر زائد ده چون کان فی مقابله النعمت اولا کبه نعمت مقابله کی ویاو کني یعنی تاسو ری خګړه کړی کني اوس دې سوان کان فی مقابله النعمت اولا خو یو عام معنا ده چې مت توکه چې ک نعمت مقابله کی ویاو کني وی بل معنا ده چې دا جمال ک نعمت قبیله نه یا ک غیر نعمت قبیله نه دا کم جمال چې محمود سره ده کم کمال او جمال د سره ده کدا نعمت قبیله نه یعنی تاسو ری خګړه کوي دغه جمال دول د خګړې دا نعمتي اکه غیر نعمتي بل معنی ده پوه شئ په خاجي دا حمد معنا مو وکړه نور خو تفصیل ته ضرورت نشته الحمدلله دا حمد دا یو کلی ده کلی معنی ماهیت معنی شای پسره تا ته وای چې کلی چاته وای ته ماهیت ته وای کنه چې جواز دې ډیروالی مده ته کلی وای یغ ماهیت ته وای چې جواز دې ډیروالی چې جایزي چې ډیر شي تاسو نه چې ډیر بوي خو چې جایزي چې ډیر شي خالق ماهیت ته وای چې جایزي چې ډیر شي ماهیت چاته وای ماهیت معنی شای بس شي ته وای نو شای چې ار شای چې تا په خله په سوچ کې راځي هر شي ته کولی وای خو چې جواز دی ډیروالی جواز دی ډیروالی څه معنی جواز دی ډیروالی دا معنی چې تشخص نه پکې دا ډیروالی پر معنی تشخص ته تشخص معنی چې شي ته تمیز ورکې خاص تمیز ورکې تشخص پکې نه لکه وستا کې تشخص ته ما کې دا تشخص ته دغه تشخص لوجه نه زم ممتازه دغه تشخص لوجه ته ممتازه چې کوم تشخص یعنی چې تا ته تمیز درکې دی په ډیرو نه صادقې په یو صادقې دې ته تشخص وایي نو تشخص معنی چې کوم شي سره ته ممتاز ګرځي چې بیا په ډیرو نه صادقېږي دا ته وایي تشخص نو کلی من ماهیت هغه خجی حمد کلی دا
کلی ماهیت ته وای چې جواز دی ډیروالی. ماهیت معنا شای چې هر شای چې تا ذهن کې له خلق راځي خو چې جواز دی ډیروالی. جواز دی ډیروالی څه معنا؟ یعنی تشخص نه پکې، ځکه تشخص معنی ده د ډیروالی نه. ډیروالی پر تشخص معنی وي، لکه تا تشخص تا، ما تشخص تا، داسې جپسې د مسجد تشخص تا. مثال بره د دنیا پرته ده کنه، هر شي کې یو تشخص لګېدلی ده، نو تشخص شي پر معنی وي، ا ډیروالی نه معنی وي، په ډیرو نه صادق کیږي، په یو صادق کیږي. چې تشخص پکې نه بس دا کولی ده. جواز دی ډیروالی دا معنا چې تشخص پکې نه ا ډیروالی پر معنی دا تشخص ته. ګوره تا تشخص ته کنه اوس ته نشه ډیرې دی دا تا صورت چې دا تا تشخص پکې لګیدل ده دا په یو صادق کیږي چې ته په ما نه صادق کیږي. ما صورت چې ما تشخص ته پکې دا صرف په ما صادق کیږي، پتا نه صادق کیږي. نو ډیروالی پر معنی تشخص ته دا معنا کلی هغه شاده چې دې کې معنی نه ډیروالی نه، یعنی تشخص پکې نه بس به ډیرې دی شي. ځکه ډیروالی پر معنی تشخص ته او دغه تشخص نشته نو ډیرې دی شي. او دې ته نه وایو کلی چې خارج کې ډیر افرادی دانه چې خارج کې ډیر افرادی چې خالی جایزي چې ډیر دی شي، یعنی تشخص پکې نه. دیو جوړم منطقيان وایي چې لا شی کلی ده. واستوي چې لا شی څنګه کلی ده؟ ترڅو خدا باندې چې شای نه په چې شای نه به خارج کې چې شای نه دا کلی څنګه شو؟ کلی خو په ډیرو صادق کیږي، دا هیڅ شای نه یو باندې نه صادق کیږي. به څنګه کلی ده؟ جواب دا چې ګوره کلی منطقيان دا ته نه وایي چې خارج کې ډیر افرادی. کلی دې ته وایي یخ شي ته وایي چې جواز دی ډیروالی پکې. ولې جواز دی ډیروالی؟ لوجه دې نه تشخص نه پکې کنه به جایز ده چې ډیر شي. اوس ګوره لاشه کې تشخص خو نشته، نه تاول تشخص ته پکې نه ماول تشخص ته پکې، هیڅ تشخص پکې نشته. خالی صورت ته مفهوم یو معنا ده، صورت ته مفهوم ده، دا ټول یو مطلب کې مفهوم صورت معنا دا سه معنا ده، دا سه صورت ده چې تشخص پکې نشته. چې تشخص نشته پکې خو جایز ده چې ډیر شي کنه. ډیروالی پر معنی خو تشخص ته چې تشخص پکې نه به خو جایز ده چې ډیر شي. لہذا الله شای کې جواز دی ډیروالی ده لوجه دې نه تشخص نه بذا کلی ده. نه لا موجود کلی ده. څنګه کلی ده؟ لا موجود خدا معنی چې نه موجود به خو به خارج کې یو فرد نه موجود به څنګه دا کلی؟ جواب دا چې کلی ده کنه دا یو معنا ده لا موجود، یو صورت ده، یو مفهوم ده، یو ترجمه ده چې تا په ذهن کې پرته ده. تشخص پکې نشته، نه تا ورسته پکې نه ما ورسته پکې. تشخص چې شي نه نو جایز ده چې ډیر شي. موږ دې تنوي کلی چې خارج کې ډیر افرادی چې جواز ډیروالی کړي. خلاصه خاجي نو حمد کلی ده ثنا باللسان مدا کلی ده کنه. دا ثنا باللسان کلی ده، جواز ډیروالی ده. څنګه جواز ډیروالی ده؟ چې وایل شي، زی ویل شي، بلې ویل شي. چې څوک جمال ذکر کړي دا ټول د حمد افراد دي. کته جمال ذکر کیا، کزه جمال ذکر کوم، بلې ذکر کوي، چې ار چوکي ذکر کوي. خدا حمد ده، جمال ده، ثنا باللسان. جمال په خلی ذکر کړ دا د حمد افراد دي. نو حمد کلی ده، ثنا باللسان ته وایي دا کلی ده، افراد لري. کته ثنا باللسان وایا، کزه وایي دا ټول افراد دي چې هر کمال ته ذکر کیا، کزه ذکر کوم، دا ټول افراد د حمد دي. نو چې کلی شو اوس کلی کړه داسي چې دا کلی نفس کلی باندې حکمي، افراد باندې نه. مدا ته قضیه طبيعه وای. لکه تاسو ګور الف لام جنسي نحوه کې ویل ده
الف لام جنسی څه مطلب کیږي؟ یعنی الف لام جنسی دا معنا چې د دې مدخول چې د داخلي ان نفس کلی وي، افراد اعتبار پکې نه، دې ته الف لام جنسی وای. نو دلته حمد دا حمد کلی دا، نو چې نفس کلی واخلې افراد اعتبار نه پکې. بیا دا قضیه طبیعه ده. طبیعه ولې ورته وای؟ حکم په نفس طبیعتي، یعنی په کلی باندې وکوي. نو موږ دا څه وایو چې الحمدلله نفس کلی حمد څه ده؟ الله پاره ده. چې چیرته دا کلی پیدا شي، چې په ذمن د هر فرد کې پیدا شي، خدا کلی حمد څه ده؟ دا الله پاره ده. کلی ثنا الله پاره ده چې چیرته پیدا شو، کتا ویلا دلته پیدا شو، کما ویلا دلته پیدا شو، دا الله پاره ده. بل دا چې دا حکم په افرادو کې الحمدلله مراد کلی شي، خو په ذمن د افرادو کې تمام افرادو کې. نو دا معنا الحمد تمام افراد د حمد، یعنی کلی چې دا ثنا ده چې دا په ذمن د ټول افرادو کې واخلي. لله دا الله سره خاص ده. بیا په دې تقدیر باندې دا قضیه محصوره ده، موجبه کلیه ده. موجبه کلیه چاته وایي چې حکم په ټول افراد وي. دلته حکم په ټول افراد ده. الحمدلله ټول افراد د حمد الله سره خاص. یا دا قضیه شخصیه ده. قضیه شخصیه چاته وایي چې موضوع پکې شخصي، لکه زیدون قائمون شخص باندې حکمي. بیا دا قضیه شخصیه. دلته په شخص حکم وکي. الحمد یعنی خاص حمد، هغه شخص حمد. کوم شخص حمد؟ چې الله خپل وای، ذات پاک پاره، دا خاص حمد شو. لله دا الله سره خاص ده. برحال دا هم د کال اول کال خبرې دي. د دې باندې بس